حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې هغه به فرمایل چې که خلکو له خدای ډوډۍ ورکوي به په بل څه هم ورکولی شي الله خپل مخلوق په رزق باندې خامخا به مړی او ورکوي ورله خو قسم دی او قسم خوري حضرت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې زه ډوډۍ خورم زه اوبه څښم زه ژوند تېروم دا زه ځکه تېروم زه د مدینې په جانان درود وم الله ماله په ژوند کې برکت راکړی د علماو مزدوري نه ده کړې زما مشرانو مزدوري نه ده کړې هغوی تجارت نه ده کړې هغوی صنعت نه ده کړې کارخانهدار نه و هغوی د دنیا په دې سهولیاتو نه پوهېدل هغوی د موبایل نه نه خبر د هغوی په شان ژوند بادشاهانو نه ده تېر کړی یاد به ساتئ دا ځکه چې هغوی د مدینې د جانان نوم اخیستی دی الله تعالی د هغوی په برکت هغوی له د بادشاهانو ژوند ورکړی که څوک غواړي چې زموږ کور کې د برکت راشي د محبوب رسول الله مبارک باندې درود وایي په کور کې به الله برکت راولي چې څوک وایي چې کار رانه خطا کېږي کار مې سمې نه خوري په محبوب درود وایي کار کې برکت اچوي زموږ د صوفیه کرامو دا مسله ده د علماو محدثینو نه مو اورېدلې ده په دې باندې تجربې شوي دي چې د چا اولاد نه وي هغه اراده وکړي که الله اولاد راکړه د مدینې د جانان نوم ولږدم الله ورته نارینه اولاد ورکړی دی د مدینې د جانان د نوم دومره برکت دی چې د دې کار د ختم نبوت به څومره لوی برکت وشي چې صرف نوم سره د چا مناسبت راشي او اراده وکړي الله پې دومره فضل کوي چې دا کار ته رادن نه شي او د دغه اسم به مسما په خدمت د کار ختم نبوت کې لګیا شي څنګه به هغه سړی بې برکته شي څنګه به هغه سړی ذلیله شي څنګه هغه سړی به رسوا شي څنګه هغه سړی به د دشمن نه ویریږي نه یریږي د دشمن نه هغه سړی څوک چې د نبي علیه الصلاة والسلام په مینه باندې ژوندی وي الله دې دغه مینه او عشق زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي او ځوانانو الله دې تاسو هم دغه شان د دیني جذبې سره مو دا سینې ډکې الله ولره او بوډاګانو مشرانو الله مو دغه شان د سپینې ګیرې بوډاګانې الله تعالی مو دغه مینه او محبت او د کشرانو سره شفقت د نبي علیه الصلاة والسلام د دې کار د ختم نبوت نه نصیب